أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الشوق صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كثيرا كثيرا हमारे काबिल कदर मुहतरम रमज़ान मुबारक मियाश अल्लाह तबारक व तआला तरफ न बमुगो तासराबला दे अल्लाह तबारक व तआला डे खुसूसी फजल करम व ihsan बमुगो तासो बांधे वशो چې الله پاک موږ له خپل ژوندۍ کې دمره موقع راکړه چې موږ بیا روزه ورېدل او روزه ونیسو ان شاء الله خدا کې د الله پاک عبادتونه د رمضان مبارک د میاشتې نه دوی میاشتې مخکې رجب میاشت ده بیا پسې شعبان ده بیا پسې رمضان ده کله چې رجب میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله دعا یې غوښتله چې الله تبارک وتعالى زموږ لپاره پر رجب او شعبان کې برکت واچوي او د رمضان مبارک میاشت مونږ ته رانصیب یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندۍ کې د برکت دعا د دې لپاره غوښتله چې موږ ته رمضان مبارک میاشت نصیب شي موږ په کې د الله تبارک وتعالى عبادت نو دینه ودا خبره معلومیږي چې یو انسان د خپل ځان لپاره د عمر د اضافه دعا غوښتل شي چې په کې عبادت وکړي د عبادت په نیت باندې د عمر اضافه دعا یو سړی غوښتل شي او د مرګ دعا و نه غواړي مرګ و نه غواړي اکثر خلک به کنه دنیا کې تنگ شي دمر تنگ شي دنیا کې چې هغه دا خبره وکي چې رمړه بس مرګ راشي مرګ ته نه خاله اته خپل سوچ دا وی چې راځي چې مړ شم دغه دنیا د ټینشن نه و دنیا د غمونو نه اخلاص شم بس الله په آرام باندې پروت ملال کې داسې نه ده لږ خپل ژوندۍ باندې سوچ او غور او فکر سره وکي چې ما کوم ژوندۍ تیر کړې دا آیا هغه ژوندۍ دا سدا چې زوی په قیامت کې یا په قبر کې پر راحت او سکون باندې پروت نو مرګ دعاګانې نه غواړي چې مرګ دعا غواړي کار سمرام تنگ شي هر څومره پریشانیر باندې زیات شي تکلیفونه زیات شي په هغه پریشانو او تکلیفونو باندې صبر کوي د مرګ دعاګانې نه غواړي او نو چې کوم د خودکشي کوي چې دنیا زندګۍ نه تنگ شي خودکشي وکړي ورته ما عزتونه د دنیا د ازمیخت ځای دی د ازمیختونه دی موږ تاسو باندې تکلیفونه امراسي مصیبتونه امراسي ولیکن موږ تاسو به تکلیفونه او دغه چې کوم پریشانی دي ته مخاوي کو ځان نه څنګه خودکشي ویني خودکشي په اسلام کې حرام ده بهرحال زما عزتونه الله تبارک وتعالى موږ تاسو باندې ډېر د برکت والا میاشت راوستي ده او په دغه میاشت کې الله تبارک وتعالى خپل ګناهګار بندگان دغه مغفرت کوي نو په دغه میاشت کې زمو وتا مغفرت کېږي چې موږ د الله تبارک وتعالى نه مغفرت طلب وکړو ور زمو عزتمن دغه میاشت په دې کې عبادتونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کم کس چې د رمضان مبارک روزي ونیولې ایمان سره ونیولې او د ثواب په نیت دی ونیولې چې ما ته په دې باندې الله پاک اجر راکوي
په دې ما ته ثواب ملاويږي، په دې معنی الله راضي کیږي، الله خوشاليږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي غفر له ما تقدم من ذنبه. د انسان د الله تبارک وتعالى مخکینی چې کوم ګناهونه یې کړی الله په ګناه معاف کړي. دا څه وړه خبره خو نه ده چې په روزه نیولو باندې الله پاک انسان د مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي. ډېره غټه خبره. او بیا بل حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې قیامت ورځ شي، قیامت ورځ ډېره سخته ورځ ده، ډېره خطرناکه ورځ ده. حدیث مبارک کې راځي چې هر انسان به د خپل ګناهونو په مطابق بخښلو کوي. چا چې څومره ګناهونه کړي دومره بخښلو کوي. او بیا یو عالم خبره کوله وایي د دنیا د اوبو یا د دنیا د خولې هغه صفت نه دی چې هغه خپل سطحه همواره ساتي. یعنی که یو ځای کې اوبه ووړي نو اوبه چې کوم د خپل سطحه همواره ساتي، خو لیکن قیامت په ورځ باندې چې کومه خوله د انسان د بدن د ګناهونو په وجه وځي نو هغه خوله به د بدن پورې داسې نښتې وي لکه څنګه چې انسان کپړې اچوي. نو سخت ورځ وي، په دغه ورځ باندې هیڅ سیاره نه وي سوا د الله تبارک وتعالى د عرش نه. صرف د الله تبارک وتعالى د عرش سیاره وي، نور سیاره نه وي. حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای دغه سیاره لاندې وي وډاله ناشته وي، او قسم خلک دی باغ کې وډاله داسې وناسته وي چې هغه په دسترخوان باندې خوراکونه و د پراته وي، شربتونه و د پراته وي، او دا خپل ماس کې ګبونه لګوي. هغه ګبونه आवाज به داسې راځي لکه څنګه چې په مازدیګر کې په ونه کې مرغۍ ناش او شور جوړه ورسره کوي. وای داسې وي دغه ډله په دسترخوان باندې ګبونه لګوي او سیاره ته ناس یو خوشاله وي، او نور خلک په سختو کې وي، په تکلیف کې وي. نو دغه تکلیف والا خلک پښتنه وکي چې رمو خو ډېر په تکلیف کې یو، او دا خلک ډېر زیات خوشاله دي او دسترخوان ته لګېدل او خوراکونه او قسمه قسم میوه‌جات جنت ته پراته دي. دا کم خلک دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه خلکو له جواب ورکړل شي چې دا هغه خلک دي چې کوم خلکو په دنیا کې د الله تبارک وتعالى رضا پر روزنی وي. او زمای زمونږ تاسو ټول را الله رضا پر روزنی څه بل څه مقصد هم نشته چې را بل څه مقصد هم نه. خو زمای زمونږ آیا مونږ ته دغه ځای ملاويږي کنه ملاويږي؟ د الله پاک د عرش لاندې دغه دسترخوان باندې موږ شمارل کېږو کوي نه شمارل کېږو. زما عزتمند موږ تاسو به آل شمارل کېږو چې کله موږ د رمضان مبارک د روزې د آداب او خیال وساتو. هغه سه روزه ونسو چې کومه روزه باندې الله پاک د انعامات یې خېلي. په حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې دا رمضان مبارک چې مې روزي د ډال مخکې په جنگونو کې چې کله مسلمانان جهاد ته وتل ځان له یو قسم ډالونه جوړ کړي، چا وی ځان له وسپنې نه ډال جوړ کړو او چا وی ځان له سرمن نه یو ډال جوړ کړو او لاس ته چول، او چې کله به باندې دشمن حمله کوله نو هغه دشمن د حمله نه ځان بچول لپاره هغه ډال مخې کول او دشمن د حمله نه بچ کېدل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا روزه دا ډال دی تر هغه وخت پورې تر کوم وخت پورې ونشته. دا ډال د شي نه دی، د مختلفو شیانو نه ډال دی، د مختلفو شیانو نه به باندې انسان بچيږي. ټول نه پیرانه خبره چې یو سړی روزه نیولې وي نو سړی چې کله روزه ونیسي د شیطان د حملو نه بچ کیږي. عام طور باندې موږ ګورو کنه چې کله روزه نیوي مختلف قسمه ګناهونه موږ تاسو نه کیږي، او چې کله موږ روزه ونیسو نو ډېر ګناهونه نه ځان ساتو. او وجه دا چې دغه کومه روزه موږ نیولې دغه ډال د شیطان د وسوسونه د شیطان د حملو نه. دویمه دغه روزه ډال دی حفاظتي د الله پاک د قهر او د عذاب نه. کله چې سړی روزه ونیسي نو دغه روزه برکت دی چې دغه روزه په برکت وي انسان د الله پاک د قهر او د عذاب نه بچي. دا شان دغه روزه ډال دی د قبر د عذاب نه ډال دی، د جهنم د عذاب نه ډال دی، د مختلف قسمه یعنی موږ تاسو له فائدہ راځي. خو تر کومه پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر هغه وخت پورې ډال دی تر څو پورې چې ونشله. صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه روزه شلیدل په څه باندې دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دروغ ویل او غیبت.
په دروغ او په غیبت باندې هغه روزه چې کوم د ختمي. او په حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو چې روزه به کنه په دروغ او په غیبت باندې ماتيږي. صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی روزه نیولې او دروغ یو غیبت یو کړلو روزه مکمل ماته شوله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه روزه خو ماته نشوله، هغه روزه فرضیت خو ادا شولو خو لیکن کوم اجر او ثواب چې الله پاک په هغه روزه باندې خلک هغه اجر او ثواب مکمل ختم. نو څه فائدہ یې شوله چې سبعینه چې کنده ما خامه پر یو سړی لوګ او تند 13 کی ولیکن اس اجر او ثواب ته ملاوي شي. یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای کم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر. وای ډیر روزنیون کې داسې دي چې هغه د لوګي نه ما سوا هیڅ نه ملاويږي، صرف او صرف لوګا او ته ملاوي شولا هیڅ اجر او ثواب ته ملاوي شو. چلا روزه دی ولا پر شبیر او چات شولو نه د حجت وکړل نه ذکر اسکار وکړل نه تلاوت وکړل پر شمه یو کړو وسه چې کوم د وده شولو سبې منځم ته راځا شو. نو په دا روزه باندې هیڅ اجر او ثواب نه بل سره دی چې به راو چات شولو ته حجت یې وکړل ذکر اسکار یې وکړل روزه مې سره منځم هم وکړل خو لیکن غونډه روزه یې چې کوم په فزول ټیم باندې لاډو ته ناشته لاډو کوي راځه چې ټیم پاسه وګو. نو یا دغه وخت دومره چې کوم د فضول وخت نه چې دوی په ټیم پاسي باندې تیراوي. موږ ټوله ژوندۍ قیمتي ده، موږ ټوله ژوندۍ کې یو لمحه یو سکند یو منټ قیمتي ده. د فضول تیرې دوی پر نه راغله چې فضول تیر او کب نور یو رسم یاشت کې دار څنګه تیرا کړه تیرا کړه. دا رمضان مبارک کې په لاډو او پتاش او په کریم بوټونو باندې خپل وخت مزه کاوه. او بل زما عزت مندو تیرا میاشت تیر کال چې روزه راغلی او مالا خبره تاسو ته کړې زموږ ډېر ځوانان ویل کی یو لاس میاشت کرکټ یو فوټبال نه ارڅ کوي لګي بس یو ریزي کوي لګي شپې ټولو ته کیږي آرام کوي لیکن پته نشته چې په موږ باندې څه اندر راوړل چې روزه میاشت راشي بس نایټ ټورنمنت او نایټ ټورنمنت الا د پلانکی ځای کې شپې کرکټ دی الا پلانکی ځای کې شپې فوټبال دی په پلانکی ځای کې ټینس دی. او بیا خو موږ تاسو ته پته ده چې موږ کرکټ کوو موږ فوټبال نه کوو څومره فضول خبره پکې کوو وړه خبره پکې څومره راتو بد یو بل دې سره یو څومره جګړې پکې کوو. زما عزت مندو ته تاسو ته خواست کوم دې خبره ځوانان چې کوم ویډیو په خبره پوهیږي ماشاءالله اخواس امید ده چې بس پوي وشي چې دا وخت دومره فضول نه چې دې شپې چې کنده په کرکټونو او په فوټبال باندې تیار کړي. بالکل چې کوم د تعالی اسلام دې خبره اجازه نه ورکوي چې دا غشپې په کرکټ او فوټبال نه کوي ورنو باندې باندې دوه خبرې یا خو به کې د الله پاک عبادت کوو تراونه بس شپه ته راول غواړي چې عبادت وکړه ذکر اسکار کوا تنهایی کې کېنه قرآن تلاوت کوا د خپل ګناهونو بخښنه وغواړه د الله پاک بهترین شپې او کدا نشه کولای ذکر اسکار نشه کولای قرآن تلاوت نشه کولای بس تراویح دې وکړه دی مونږ وشولو لاړ شکور لا کوله چې کنده او داسو کو په داس کې ځشه بیا په شمیر راځي دا چې کوم شپه په خوب کې درکړه دا ټول شپه په عبادت کې شمار نه کیږي صبح جمع کړه مختن جمع کړه ټول شپه په عبادت کې شمار شولا او کنه ته چې کوم په کرے کوښنو په فوټبال نه باندې تیراوي زما یې زمونږ د ډېر قیمتي وخت دا چې کوم د موږ نه ضایع شي او د آخرت کې چې کوم د بیا موږ ډېر افسوس کوو دا ان شاء الله چې کوم ځوانان دی امید چې په خبره یو کوی وي کرکټونو فوټبالونو کې بالکل چې سیوانه خلو روزي نه پاس بیا کې شپې کرکټ کوي کې اورې کرکټ کوي اجازه ته کوله کې اوسه بیا خبره نشته په روزه کې کوم د فضل ټیمونه مزه یا دا شپې د کوم د عبادتونه کوا شپې راوچات شي او دا حدیث مبارک بایم جز میں تو وکم من قائم ليس له من قيامه الا السحر او په رمضان مبارک کې مون قیام الليل کو تراویح کو شل رکعت تراویح کو ختمونو کې ولاړو تکلیف دې راو زما عزت مند اوس کم کس چې ثواب نیت ساتي چې ما ته ثواب ملو شي نو هغه کس چې کوي هغه کس په وخت جامع الامر راځي او د امام دی الله اکبر سوي الله اکبر کوي ډېر د افسوس خبره وي
ویګا په یو ځای کې د ختم پلانې شپه وه ټولو ځایونو کې تقریبا پلانې شپه وه اعتراو چې کومو ځایونو کې ختمونه شروع شوي دي نو زه ولاړ یم په مخکې صف کې او مشران داسې عمر والا کسان چې موږ له تېنه حیا راتله او ولاړو په صف کې سپین ږیري یقین وکړه چې هغه سپین ږیري مې لاړو چې په لیار باندې په ګرځېدو کې ورته تکلیف وي چې ګرځېدی هم سم نه شي او ولاړو په صفونو کې او شاته یقین وکړه 25 کالو 20 کالو ځوانان مړي کې وروسته ناست او زه هر ځای کې دا خبره کوم چې دغه سپین ږیرو نه له حیا نه هېر شي تاسو له دغه نه شرمېږو چې دا ولاړ دی الله اکبر سه الله اکبر کوي او ته چې کوم دی وروسته ناست او وروسته ناستی خو عزت بیا وروسته خبره وروسته خو اسم ناست دی دا خو اسم غلط کار کوي خبرې کوي لګیا فیسبوکونه کوي لګیا په موبایل باندې گیمونه کوي ما د یو کس سوال جواب وکړو یاره یو کس ته تا مرګره دی چې ما ورته نصیحت وکړو خو اثر یې ونه کړو ته ورته نصیحت وکړه ما مسله یې راته بیان کړه چې مسله یې څه ده مسله یې دا ده چې وروسته ناست وي موبایل کې گیم کوي الحمدلله ما ورته خبره وکړله ویې منله استغفار یې وکړو لیکن زما عزتمند وروسته ناستی ته وروسته ناست دي ختم شروع دی او ته د امام چې کله رکوع له څو تره منډه کوي او رکوع کې الله اکبر سره کوي دی ته زه همې د ځای نه له زه فتوا ورکوم چې چېرته چې بیا لاړ شم لمونځ دې نه کېږي بس ثواب دې نه کېږي الټا ګناهګارۍ کې د لمونځ پورې خندا کوي لګیا د قرآن تلاوت شروع ته وروسته ګپونه لګوي بیا چې کله امام رکوع ته ډیټي کې تره منډه کوي او ټوپای او بیا امام سره رکوع کوي ته چې ما خو رکوع راونیوله زما عزتمندو کوم کس داسې کوي زه ته یم ما ودرېږه ختم کې تراویح ځان له کوه کور لا چا بس په وخت باندې یو سړی د عذر دی وته یو سړی د پخو مسالې ده تکلیف دی وته زموږ شریعت سخت نه دی زموږ شریعت اسانې مسلې بیانې کړي دي ته مثال کې تو په بیماری پخو تکلیف دی ته ودرېدی نشي په ناسته یې کوي امام سره نیت وتاړه کېنه څومره پورې استعداد دی وي طاقت دی وي ودرېږه چې وروسته ستړی شولې راکات وګت شروع کېنه ایمان ته ډایرکټ خو لیکن نیت د امام سره تړه چې کوم اجر او ثواب ده چې هغه اجر او ثواب ته ملاوي شي دا حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر ډېر روزنیون کې اسی وی چې هغه د وګي نه ما سوا هیڅ اجر او ثواب نه ملاويږي او ډېر شپرونون کې وي د سی قیام الليل وکي خو لیکن هغه د وستړي نه ما سوا هیڅ اجر او ثواب ملاوي شي او دا حدیث مبارک تاسو ته ویل هم ده بار فضائل اعمال کې مرتي چې کله یو انسان منځ کوي د الله تبارک وتعالى طرف نه فرښتہ راځي او یو کپڑا غوړوي او د منځګزار یو لفظ چې کنه بل کپڑا کوي یو رکن چې کنه دا کپڑا کې چول کېږي او چې کله د انسان منځو کې دا کپڑا فرښتہ را بنګي او د الله دربار لوي نو کته وسروستو ناسي او بیا چې کله امام میټي کو ترا ټوپ کوي نو تاسو د منځ ارڅ مات کړل نو دغه موږ ته خیره کوي په دعا وي تا بیا زمای عزتمن نو په هلاکېدو کې به هیڅ شک نه نو کوشش دا وکړو چې ختم کې ودرېګو په خط طریقه باندې په احسن طریقه باندې امام دی الله اکبر سه الله اکبر او صحیح بندره باندې ودرېګو او کني شي کوله ماته واست خبره وکړه چې په وخت باندې کور لته په وخت باندې کور لته کې لا بهتر دی د جمعات کې فضل ناستینا چې ته چې کله جمعات کې فضل ناست یو خبره کوي ها کې سره جمعات کې همدا سي ناست وي تراونه علاوه خبره کوم نو عام چې کوم د بهتر د بهر ناستینا او په جمعات کې خبر نه کاوه چې جمعات کې خبره کوي یا په جمعات کې لاګي او غیبت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې یو دو زنانه روزنی ولیا او د مزدګار ټیم د حالات خراب شول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مسله راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم له پیاله ورکړي وای دا پیاله وې تا ورکو چولټي پکې چې کله ولټي پکې وکړه واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته راوړل په هغه کې ویني وې او سغه ټوټه باندې پکې صحابه حیران شول دا څه ماجرا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای وې دو زنانه روزنی ولې وا په حلال خوراک نه ولې وا خو لګن ما دې کړه په حرام شی باندې غیبت د مسلمانانو کړه غیبت باندې چې کوم روزه ماتيږي ما تاسو خبره وکړه چې غیبت کول ته روزه غون اجر او ثواب ختم شي
نو وځي غیبت نه بچ کېدو طریقه دا زما عزتمندو چې یو خو ټول نه بیره ځان له تسبیح واخلي که تسبیح ځان له ساده اخلي او که ډیجیټل اخلي خبره نشته چې کومه تسبیح ته اخلي واخلا او هر وخت په لاس کې ساته ذکر اذکار به باندې کوه. دویم دا چې مجلسونه نه ځان او زه خپل ځان کزه تاسو سره په اجرا کې کېناست مو غاپ شروع کړو نو سره راته پته مو من لګیږي په غیبت کې وخت شي. نو چې څومره د مجلسونو نه ځان ساتي په وجرو کې ناشته کام کې دمره چې کوم د غیبت نه بچ کېږي. او زموږ خبره زمای زو دروغ نه ځان ساتل دروغ نه خو اسې هم ځان ساتل پکار دي. یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چا پښتنه وکړه و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا یو مؤمن سړی یو مسلمان سړی بوزدل کې دی شي چې بوزدل شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کې دی شي کله کله انسان دی کمزور دی بوزدل شي وډر شي. و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مسلمان یو مؤمن زنا والا کې دی شي زنا وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي بالکل انسان دی دوکشي کې دی شي چې مسلمان وي ایمان والا یو زنا کوي. دا شان مختلف پختنه وشو اخره کې تاسو پختنه کې و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ممکنه داسې کې دی چې یو سره ایمان والا یو مؤمن وي خود غوزن وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دا هرگز نشي کېدای چې یو سره چې کوم ایمان والا وي هغه تر غوزن. زما عزتمنو دې خبره مطلب دا شو چې ایمان او ترغوزن سره دواړه سي او ځای کېدای نشي. او یو بل حدیث مبارک کې راځي وایي کله چې یو انسان یو پر دروغ وي الله پاکي معاف بیا دروغ وي بیا یې معاف. کله چې انسان دا عادت جوړږي خپل دروغ ویلو عادت جوړږي نو الله تبارک وتعالى ملائکه ته وایي د بلانکی انسان نامه دروغزن په لیست کې پر رجسٹر کیږي. هغه فرښتې د الله پاک حکم ومني او دا نامه د تخکاس د دروغزن کس په هغه رجسٹر کې ولیکل شي. بیا چې کله د تخکاس خبره کیږي آل د پاس په د الله په دربار کې ته اړ یو شي خبره ای نو ویل کېږي پلان کې دروغزن چې الله پاک یې یادوي پلان کې دروغزن چې ملائکه یادوي پلان کې دروغزن. دا شانتي یو سړی د رختیا ویلو عادت جوړ دي چې هر وخت رختیا وي نو الله پاک فرښتو ته حکم وکوي د انسان نامه چې کوم ده په هغه رجسٹر کې ولیکو چې کوم رجسٹر کې د رختیا ویونکو نامه لیکل شي نو دا نامه کې ولیکل شي. او بیا چې کله یادېږي الله نو ویل کېږي چې پلان کې رښتینه سره چې ملائکه یادوي پلان کې رښتینه سره. نو موږ تاسو دروغ نه اجتناب وکړو دروغ نه ځان وساتو او پر رمضان مبارک کې خو بيخي چې کوم د غیبت او دروغ نه اجتناب وکړو ځان وساتو سره چې کوم د دروغ او غیبت ونه. او بل زمای زموږ ډیره مبارکه میاشت وخت هم کم دی په دا میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې څلور شي نه چې کوم ځان لپاره په کثرت سره وایي. یو د الله پاک ذکر کوو لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله الله اکبر. د الله پاک ذکر چې څومره ډېرې کوي دومره ډېره فائدہ ده. لاس پرې دی وویل فائدہ ده وکړه شل پرې دی وویل نور ډېره فائدہ ده وکړه دیرش پرې دی وویل نور ډېره فائدہ. څومره چې په کثرت سره ذکر دی الله پاک کوي دومره اجر او ثواب ته زیات ملاوي. چې کله یو انسان جنت ته لاړ شي په جنت کې صرف او صرف یو ټیم ارمان کوي چې کوم ټیم فضول درکړي چې کاش کې ما هغه یو منټ هغه یو ساعت هم فضول نه وي درکړي هغه یو منټ مې الله په ذکر کې تیر کړی. نو په کثرت سره دی الله پاک ذکر کول. دویم زما عزتمند ځان لپاره استغفار کول. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه کثرت سره وي هر وخت د استغفار ډېرې فائدې دي. حسن بصری رحمت الله تعالی علیه یو بیره په مجلس کې ناست دی یو کس راغی حضرت سے پریشانی راته ډېرې څه علاج راته وخایا و استغفار کوه استغفر الله صحیح شو الله. بل کس راځي و حضرت سے قرض در باندې و استغفار یا دا شاته مختلف قسمه خلق راځي او مختلف قسمه حاجتونه بیانوي. حسن بصری رحمت الله تعالی علیه چې کنه جواب ورکوي ته استغفار شاګرد راوچتي حضرت سے تاسو له استغفار نه بغیر څه بل څه وظیفه غو کله نه کوم دا یو استغفار ارچا تخای. حسن بصری رحمت الله علیه ته فرمای و د استغفار هغه فائدې چې کوم ما خلکو ته بیان کړو دغه فائدې په قران عظیم شان کې قران عظیم شان بیان کړي. باران لګي استغفار یا استغفار ورسره باران الله پاک ورکړي
عزت دې نشته استغفار یې الله پاک ویل عزت ورکړي، بچی دې نشته استغفار یې الله پاک ویل بچی ورکړي، قرض دې باندې الله پاک ویل قرض ختم کړي، مال دې نشته مال کې الله پاک برکت واچي. استغفار ډېرې فائدې دي، نو په کثرت سره استغفار کول او خپل ګناهونه ځان ته مخې ته کول چې ګوره ما نه کم ګناهونه شوي دي، الله پاک را باندې پردې اچولې دي، یا الله پاکه زه چې ګندې په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه یم، زه تا ته توبه وباسم. نو په کثرت سره استغفار کول. دریم د جنت طلب کول، د الله پاک نه جنت غوښتل. شپې راوچتېږي پټ شمي ټیم کې تهجد کوې، تهجد نه بعد ځان له جنت سوال کوه او د جهنم نه پناه غواړه، ځکه جهنم ډېر خطرناک دی، ډېر سخت ځای دی. حدیث مبارک مې تاسو وړاندې مخکې بیان کړی دی جنت و جهنم په باره کې چې یو انسان ټول عمر یې په خوشحالو کې تېر کړی وي، ټول عمر په دنیا کې به سره تکلیف لیدلی دی، کور به یې هم ښکلی وي، بنګله هر څه ګاډي جایدادونه ښځه بچي هر څه به ښه ډېر تېر وي، خو لیکن په دنیا کې به د الله پاک سره تعلق کمزوری وي، الله پاک احکامات یې مات کړي وي. نو چې کله قیامت ورځ شي الله پاک به انسان فرښتې ته حواله کوي جهنم کې چکر ورکړه ورای والا. کله چې هغه فرښتہ د الله پاک د حکم مطابق د انسان له جهنم کې یو چکر ورکړي ورای والی، الله پاک دې پښتنه وکړي وای انسان په دنیا کې باندې نعمت خوشحالي وا چې ته یاد دي هغه جهنم هغه بادونه او جهنم هغه عذابونه به د انسان دمره پریشانه کړی وي چې دنیا ټوله خوشحالي وي دی او د انسان الله پاک دا ارزو کوي الله پاک زما سره خوشحالي پیژنه من چې خوشحالي وي شي او دا شان دی انسان په دنیا کې تکلیف سره وخت کړي، کله وی توړه وا کله وی کله په خپل بیمار کله بچي بیمار مختلف قسمه پریشانو کې وي اخته شوی په دنیا کې، خو لیکن هغه پریشانو باوجود د انسان د الله پاک سره تعلق نوي خراب کړ، الله پاک سره تعلق جوړ ساتلی وي، په دا تکلیفونو باندې ناشکری نه وی کړی، صبر وی کړی. الله پاک د قیامت پورې د انسان او ملائکه ته حواله کوي د جنت یو چکر ورکوي والا. جنت خو ډېر حسین او ډېر جمیل ډېر ښکلی دی، دومره ښایست جنت ته الله پاک ورکړی دی چې موږ تاسو سوچ کې هم نشو راوستی چې څومره ښکلی وي، دومره حسین او جمیل دومره ښکلی الله پاک پیدا کړی دی. نو چې کله د انسان هغه جنت خوشحالي وویني واپس د الله پاک دربار کې حاضر کړلی شي الله پاک دې پښتنه وکړي وایي انسان پتا ونه دنیا کې څه تکلیف راغلی دی پریشانی باندې راغلی دی، دا انسان هغه جنت د خوشحالو د وجه نه دومره خوشحال شوی وي چې دنیا ټول غمونه او تکلیفونه ورته نه هېر وي، او دا انسان الله پاک ته جواب وکړي عرض وکړي وی الله تبارک وتعالی په ما باندې سره تکلیف فرضان راغلی. نو زما عزتمندو موږ تاسو باندې وایم چې کومه دنیا تکلیفونه او پریشانی دي دا ټول را نه هېر شي، او که چېرته موږ د الله پاک سره تعلق مضبوط کو او د الله پاک عبادت وکړو او جنت ته لاړ شو ټول تکلیفونه یې هېر شي. زما عزتمندو ټیم پوره شوی دی، اخري خبره دی ته کوم او سوال ته کوم چې رمضان مبارک کوم آداب دي ان شاء الله العزیز بیانوو یم روانه جمعه ته موقع وا او ژوند مو بیان یو کو او ینه علاوه تاسو ته خپل من پته ده چې په کوم شینو باندې روزي اجر او ثواب ختمي ګار چته پته ماشاءالله ټولم کویو مخکې بیانونه ورېدلې دي ال د ترجمه کېږي بیانونه ویم کېږي تاسو بار بار او ان شاء الله کوشش دا وکړو چې روزي د آداب ډېر خیال وساتو او دا چې کومه تراو مسله مې ته بیان کړله په دا باندې چې کوم دی یعنی عمل به وکړو هیڅ قسمه داسې کار ونه کو چې موږ تاسو ته اجر او ثواب ملاو نشي او د کرکټونو او فوټبالونو او میچونو نه اجتناب وکړو. الله تبارک وتعالى مال او تاسو ټول په خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين من الحمد لله رب العالمين والمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وذريته اجمعين امين. یا الله تبارک وتعالى کوم خبره مخالفه وامر دې په ټول باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. یا الله تبارک وتعالى څه قسمه کمه به شي شي یا الله پاک باندې متقوا بخنه وکړي. یا الله تبارک وتعالى موږ ته غیر کبیر منو معاف فرمایي. یا الله تبارک وتعالى په حاضر مجلس کې چې ورونو کې څه قسم شری هوایی چې په باندې خبره تعلیم بذات صدور یا الله تبارک وتعالى خپل لوی خزانه ټول حاجتونه پوره فرمایي. یا الله تبارک وتعالى څنګه بیماران دي په حاضر مجلس کې په کورونو کې هسپتالونو کې ټول ته صحت کامله اجر د پاره د نیک عمل نصیب کې. یا الله تبارک وتعالى ټول مسلمانانو خويندې په جنونو کې ګر شوي دي خاص کر هغه چې د کلمې د وجه نه د دین د وجه نه ګر شوي یا الله تبارک وتعالى د هغې د رهایي تنظیم فرمایي. یا الله تبارک وتعالى په خیر او په خوشحالۍ خپل کورونو ته واپس راوستلی کړي. یا الله تبارک وتعالى څومره خلک د دین حق خدمت کوي د مجاهدین دي مبلغین دي علماء کرام دي څومره خلک د دین خدمت کوي الله تبارک وتعالى خدمتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله
الله تبارک وتعالى د خدمتونو په بدلا باندې ته خپل رضا ور نصیب کې یا الله تبارک وتعالى دنیا او آخرت ډېر خوشحالي نصیب فرمایي یا الله تبارک وتعالى دې دعاګانې خو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره خیر وخت دی یو ټول کې موږ پوره حساب فرمایي د کوم شرورنا خو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره پناه وخت یو ټول شرورنا موږ ټول د پناه نصیب کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى